متعلق خلک ډېر تپوس کوي چې مسنون استخاره څه دپاره څنګه د طریقه کار یې څه ده. اول خو په استخارې باندې ځان پوه کړه. استخاره دې دپاره کېږي چې ته یو کار کول غواړې، یو کاروبار کول غواړې، یا دکان کول غواړې، یا ځمکه خرڅی اخلې، یعنې دنیوي یو کار وي خو چې هغه شرعي کار وي، غیر شرعي نه وي، هغه کول غواړې. نو ته د تجربه کار خلکو نه معلومات وکړي. مثلا دکان کوې نو تاجرانو نه معلومات وکړي، او ځمکه کور اخلي نو پراپرټۍ ول سره معلومات وکړي. تجربه کار خلکو نه اول مشوره اخلي. مشوره هم سنت ده، ضروري ده. بیا هغې نه بعد شپې چې اوده کېږي اول 2 رکعته نفل وکړي په اودسه کې. دا دعا ووایه په پښتو کې چې یا الله، که عربۍ کې درځي عربۍ کې کني پښتو کې ووایه چې یا الله دې کار کې که ما دپاره خیر وي، د زما زړه دې طرف ته میل کې، که خیر پکې ني نو ما زړه د نه اوچت کې دي کار نه. نو 3 شپې چې دا استخاره وکړې نو ستا به زړه یو طرف ته میلان کړی. خوبونه پکې ضروري نه دي چې خوب کې تاله څوک راشي. خو استخارې غیر شرعي استخارې دا دي چې ځینې خلک بل لپاره استخارې کوي، نه ځان دپاره به خپله استخاره کوي، بل لپاره استخاره نشته. او بل غیر شرعي طریقه دا ده چې خلک استخاره کې خلک غیب معلوموي، خبرونه دوی وایي چې که په استخارې په وجه او ما ته پته ولګي چا ما نه غلا کړې، ما باندې چا تویزونه کړي، په ما باندې چا سحر کړی، جادو کړی، خوب کې دا معلوموي. دا نه معلومیږي، معلومات پکې نه کېږي، صرف د زړه میلان به دی. که څه کم کار چې کوې کول غواړې، اراده دې کړې، هغه ته به د زړه کلک شي یا به د زړه د هغې نه اوچت شي، دې دپاره استخاره کېږي. دا اسلامي استخاره دغه ده. او په عربۍ کې که دعا نه لري په پښتو کې هم میله شي. او بیا امید